پنځم کال د هجرت باندې شوی او دا یو غزوه او د هغې په تاریخ کې دوه نامې دي. غزوه مریسیع هم ورته وایي او غزوه بنو مستلق. دا د پنځم کال د هجرت خبره ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې نه په 9 میل اندازه باندې 1 میل 1.5 کیلومیټر نو 9 میل نه 13.5 کیلومیټر جوړوي. 14.5 کیلومیټره مدینه منورې نه جنوبي سایډ باندې یو ځای دی، په هغې کې یو کویای دی. کویای د هغه کوهي نوم دی مریسیع، دا یې نوم او په هغې کوهي په کناره باندې یو قبیله اوسېده، هغې ته وی بنو مستلق. دا د قبیلې نوم دی. 5م کال د هجرت دی. په مدینه منوره کې یو دا کافران دي، دوی تیاری شروع کړه چې موږ پیغمبر علیه السلام مبارک باندې حمله کړو، نعوذ بالله دین اسلام نام و نشان ختمو، پیغمبر علیه السلام شهید کو. چې کله رسول الله مبارک دین خبر شو، پیغمبر علیه السلام په صحابو کې یو صحابي دی حضرت بریده رضی الله عنه. دا یو خبر ارته بیانو. بریده رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ولیږه او ورته فرمایي لاړ شه غزه بنو مستلق ته لاړ شه، هلته وګوره چې رښتیا کافران او د بنو مستلق کسان د پیغمبر علیه السلام په خلاف باندې دي. بریده فرمایي زرالمه ما ټولې تیاریانې د کافرانو وکتې، پیغمبر علیه السلام له لاړمه ورته فرمایم یا رسول الله د غزوه بنو مستلق چې کوم خلق دي بالکل ستا په خلاف باندې تیار دي، ستا په خلاف باندې. نبی علیه الصلاة والسلام ځان سره صحابه کرام روان کړه او په دغه غزوه کې ورسره کور والا څوک وه؟ عایشه صدیقه رضی الله عنها. یو سفر کې به رسول الله یو بیبي ځان سره بوتله، په دغه سفر کې ورسره عایشه صدیقه ده. کله چې راله پیغمبر علیه الصلاة والسلام بنو مستلق ته 5م کال د هجرت را نږدې شو، هغې خلکو په دوی باندې غشي وورول، غشو ګزارونه رسول الله په لشکر باندې شروع شو. پیغمبر علیه السلام صحابو ته فرمایي ښه په قوت باندې په دوی باندې غشي ووروئ، مقابله ورسره وکړئ. صحابو مقابله ورسره شروع کړه. 9 کسان یې ترېنه مردار کړه، 9 کسان. 2000 اوښان یې په غنیمت کې واخیسته، 15,000 ګډې بیزې یې په غنیمت کې واخیستې او 200 کورونو خلک یې ځان سره غلامان کړل. دا یې غنیمتو بنو مستلق. 2000 اوښان، 15,000 ګډې بیزې او د 200 کورونو زنانه او ماشومان او سړي دغه خلک یې ځان سره واخیسته، دین یې غلامان جوړ کړه. غزا یې وګټله او د دغې بنو مستلق قبیلې سردار څوک دی؟ حارث په نوم باندې دی. دیم ګیر شو او د ده یو لور ده او زمونږ ستاسو مور مبارک ده، ام المؤمنین ده، جویریه رضی الله عنها. جویریه مبارکه دا د ده لور ده. او چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مالی غنیمت را جمع کړ نو نبی علیه السلام به طریقه دا وه چې کوم صحابي به کومه وینځه زنانه د کافرانو نیولې وه، پیغمبر علیه السلام به همغوله په انعام کې ورکوله. یو صحابي دی ثابت ابن قیس، په اسلام کې لقب دی خطیب اسلام، په صحابو کې ورته ویل کېږي خطیب اسلام، ثابت ابن قیس رضی الله عنه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه صحابي سره د حارث د قبیلې مشر لور جویریه مبارکه د سره وه، د په قید کې راوستلې وه. نو نبی علیه الصلاة والسلام مالی غنیمت تقسیم کړه چې کومو صحابو سره کومې زنانه وي هغه یې وله ورکړې. خو ثابت ابن قیس مبارک د مال نه غریب دی او دا خو د قبیلې د سردار لور ده، لږه د بادشاه لور د سره وه. وی چې جویریه مبارک ورته فرمایي ثابت ابن قیس ته چې زه به له پیسې ارکړم، خدا را ما آزاده کړه، زه د حارث لور د قبیلې د سردار، ما سره غلامي دا ښه نه ښایي، ما آزاده کړه. ثابت ابن قیس ورته فرمایي پیسې راوړه، ته آزاده یې، آزاده به دې کړم. دا مبارکه فرمایي چې ما سره خو پیسې نه وي، زما بدن نه پیسې جوړې وي، زه خرڅېدی شومه، ولې زه وینځومه. وی چې ما ځان سره سوچ وکړو چې چا نه پیسې راواخلمه. وی چې ما ووایي چې یاره په دغه قبیله کې یو ښایسته مخ والا انسان رسول الله یادوي، پاسې قبیله کې ما نظر واچوه، والله په ټوله قبیله کې یې ښایسته مخ مبارک و، سپین مخ مبارک و. ما وفرمیل دا څوک دی؟ وی چې ما ته وفرمیل دا زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی چې هغې له رالمه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته ما وفرمیل ما دنه آزاده کړه
ټول پیسې ورکړه او ما آزاد کړه. نبی علیہ السلام ثابت ابن قیس را وغوښته ورته فرمایي ستا خوښه ده چې تاله زه پیسې درکړم دا آزاد کړم او بیا یې ورسره په خپل نکاح کې واخلم. ثابت ابن قیس فرمایي ما ورته وفرمیل یا رسول الله زما طرف نه دا ستا اسې آزاده ده اسې ده شوه. ورته فرمایي نه رسول الله مبارک پیسې ادا کړې آزاد یې کړه آزاد شوه. د هغې نه پس رسول الله مبارک په عمدغې غزوه بنو مستلق 5م کال د هجرت میاشت کومه وه شعبان المعظم. په دغه شعبان کې رسول الله ورسره نکاح وتړله. خوند خبره څه ده خوند خبره دغه ښځې د دغې ښځه دا خو اوس ام المؤمنین شوه د دغې ښځو بچو ماماګان څوک شو غزوه بنو مستلق والا کسان یې ماماګان جوړوي چې کله صحابه ته پته ولګېده چې ام المؤمنین شوه جویریه او پیغمبر علیه السلام په نکاح کې واخیسته چې صحابه سره د دغې قبیلې څومره غلامانو ټولو صحابه الله د رضا دپاره آزاد کړل. او صحابه څو فرمایل رسول الله کور والا ماماخیل غلامان نشي کېدی. دومره مینه او محبت پیغام ټولو هغه غلامان آزاد کړه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور والا دغه قبیلې نه راواده ده او د دغه قبیلې خلک به موږ سره غلامانی ټولو آزاد کړه الله رضا دپاره. نو جویریه مبارک سره رسول الله چې نکاح کړی ده 5م کال د هجرت شعبان المعظم او تیمم په عمدغه میاشت شعبان المعظم کې هغه نازل شوی دی او دا د نبی علیہ السلام د امت خصوصیت دی. الہ العالمین دا خبرې د زمونږ استاسو قبول او منظوري کا